کتونکو دا وزیر اعلی د جیل دوره یو ورور را سره موجود دی، د ده سره هم خبرې کوو چې دې د دغه جیل دورې ته په کوم نظر ګوري. څه به وایې ورور مې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مننه الف خانه. د ټول لومړنۍ خبره دا چې د جیل د دورې ضرورت سو او د جیل دپاره چې کوم دی په دې کې لکه څه شوي دي که څه خبره اتره خو دغه دې نه وړاندې الیمین ګنډاپور د دغې خبرو اترو دپاره چې کوم دی جیل دوره کړې وه د دې وزیر اعلی دغه ځای ته د تګ مقصد سو. یوه دویمه خبره ده چې کوم څه دې قوم ته ووایم چې یاره موږ یو پوډري وزیر اعلی کړی نو دا به بېجانې وي او نه به دا غلطه وي. دغه دا دی چې په دغه دوره کې دی د جیل لپاره څه سفارشات وکړل یا مثال خبره څه امپروومنټ د جیل په دغه کې راغی سیوا له دې نه چې دغه ځای کې یو ډېر غټ د چرسو د پوډرو د افیمو د ایسو ډیلران چې د یو عبدالخالق پرې دی او د یو صدیق نوم دی دا چې کوم دی دا په دغه دوره کې خصوصي پروټوکول هغوی ته میلاو شو. او بیا اندروني خبره دا ده چې د دغه خلکو دپاره چې کوم دی وزیر اعلی صاحب په پیرول باندې د رهایه مطالبه هم کړې ده سیوا له دې نه چې دغه پوډریانو دپاره دغه منشیات بیرو شو د سفارش دپاره چې کوم وزیر اعلی صاحب دغه ته تللی د هغې غټ وجوهات دا دي چې د دغه خلکو په دې وزیر اعلی باندې غټ احسانات دي او هغه احسانات دا دي چې لکه په الیکشن کې په دې وزیر اعلی باندې ټول انویسټمنټ چې کوم دی دغه پوډریانو یا دغه منشیات پروشو دغه ایس ډیلرانو دغه خلکو کړی دي صرف د دغه دپاره چې لکه مثال هغه وزیر اعلی هغه خپله دغه وکړه ایمانداري د خلکو سره خوله چې یاره تاسو په ما باندې د پوډرو د چرسو د ایسو پیسې لګولې دي نو زه چې کوم دی تاسو له چې کوم دی ته کې راغلم سفارش دپاره سیوا له دې نه دې پوډري وزیر اعلی سره د دې قام دپاره نه څه ویژن شته نه څه خبره اتره شته نه څه کار شته او نه څه کارکردګي شته. د 9 مۍ ملزمانو سره هم پکې میلاو شو که نه نو لکه خو د ملک غداران نه دي دغه خبره ده چې کنه د 9 مۍ ملزمانو سره دا خو لکه مطلب دا چې زه دې وخت دا یو خبره کوم چې وزیر اعلی یو ډېر لوی منصب وي ټیک شو نو دې وخت د وزیر اعلی په منصب باندې ناست د 9 مۍ ملزمانو سره کو د پاکستان تحریک انصاف د صوبې صدر وي یا د ضلع صدر وي یا مثال غوړ کابینې نور خلک هغوی ورسره ملاقاتونه کوي هغه په ځای وي خو لکه داسې یو ذمهدار شخصیت و چې هغه مثال هغه په دغه خلکو باندې د دې ملک د غدارۍ کیسونه دي چې د ملک سره هغوی غداري کړې ده د دې ملک بنیادونه چې کوم دی مثال د نړولو کوشش کړی دی هغه خلکو دپاره چې کوم دی دیزي او هغه خلکو دپاره سفارش کوي هغه خلکو سره میلاویږي زما په خیال باندې دا د دې قام غدار دی دا چې کوم دی د دې صوبې او د دې عوامو غدار دی. موږ دا ویلي شو چې چېرته هم دورې کوي نو خپل مقصد له به ځي ځکه چې دغه ځای کې نه د جیل حکام خبر دي نه شیډول کې شته نه هغوی سفارشات کړي دي چېرته راشه دا په خپله باندې چې کوم دی یو غټ ډیلر یو غټ سمګلر او یو غټ پوډر دی او دغه شان دی چې کوم دی لکه دا چا چې دی مرسته کوي هغه په خپله مندروني تاسو وګورئ هغه به غټ پوډریان وي لکه دې نه غټ ثبوت بل نشته دی چې دا دوه غټ ډیلران دي چې دا انټرنیشنل سمګلران دي او دغه انټرنیشنل سمګلرانو د سفارشاتو دپاره چې کوم دی وزیر اعلی صاحب ځي او وزیر اعلی صاحب سره بیا دا خلک په کوم بنیاد باندې په پروټوکول کې ګرځي. وزیر اعلی چې کوم دی د جیل ته دوره او بیا د ایسپروشو سره میلاوېدل دې ته څنګه ګورې؟ دې ته به څنګه ګورو دې لکه داسې نه دی چې دې د مرګتیایي کوي یا دغه کوي په کار چې هسپتال ته درغلي وي چې د هسپتال کې څه نشته ضرورت دی بسترې نشته نور څه نشته دوایانې نشته مریضان ته تکلیف دی چې کوم د ضرورت ځای دی هلته نه دي چې کوم ځای کې ضرورت نه دی هلته ځي چې کوم ځای کې پیدا راده پیدا شي زیات دا خلک یو بل وایي چې زیات زور زغط خلکو ته بیا چې جیل ته ځي او سمګلرانو سره صرف میلاویږي او بیا د هغوی دپاره د رخایې شفارس کوي د پیرول باندې نو دا خو ښکاره خبره ده چې بس د هغوی بیا ملګری دی ځانه ځي او دغه کوي بیا به د هغوی ملګري پوه او موږ هغه ورته ریکوست ادا کوو چې دا کوم عوامو ته د وړو تکلیف دی د هغه تکلیف دی او په 2600 2700 روپۍ ځای نه شم اخیستی په کیلوګانو اوړه راوړم او دغه د بي جې بن ما پسې راغلی تقریبا 60,000 نه یې خبره خاطرې ده تنخوا مې 25,000 روپۍ ده په هغې کې د کم ځای شی دغه کم او ټول هلته مزدوره بچي پراته دي